چې صحابه دي دین لپاره قربانۍ ورکړ دي، خپل بچي یتیمانان کړ دي، ښځې کونډې کړ دي، او دا دیني انتهایی مشکلاتو سره تکلیفونو سره موږ ته رسولی. عمر رضی الله تعالی عنه ته چا ووی چې فلا په محله کې یو ښځه ده او کونډه ده، څوک شته نه، نه یې بچیان شته او نه یې خاوند شته، هېڅ څوک یې نشته. نو هغه کس ورته ووی تاسو ته اوسه پورې پته نشته؟ نو عمر رضی الله تعالی عنه دقسې روان شو او هغه محلې ته چې لاړ، هغه کور باندې دستک ورکړ. نو دندې نه یو بوډۍ اواز وکړ، وی څوک؟ ده ورته ووی زه ستاسو خدمت له راغلی یم. عمر رضی الله تعالی عنه چې دندې شو او د ښځې حال احوال چې وکته، نو هغه یو غریبه یو بېڅوکه ښځه وه چې څوک هم نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته ووی چې زما لایق څه خدمت، زه څه خدمت وکړم؟ اوړه واغېږم، سبزي کټ کړم، څه کار وکړم؟ بیت المال نه څه راوړم؟ نو ښځې ورته ووی چې تا نه مخکې یو کس راغلی و او هغه همیشګۍ سره یعنې هر ټایم هغه راځي او کار وکړي او ځي، اوړه واغې کړي، ماله کور کې جارو وي، لوښي صفا کړي او لاړ شي. عمر رضی الله تعالی عنه ډېر کوشش وکړ چې دا کس ماته ملاو شي. ښځې نه بار بار تپوس وکړ، بوډۍ نه هغې ورته ونه ښه. نو عمر رضی الله تعالی عنه د بار داسې نرۍ غوندې ونې جوړې شوې وي، نري غوندې بوټي و، هغې کې کېناست او دې خیال کې و چې دا به څوک وي، زه ووینم چې د بوډۍ خدمت څوک کوي. نو شپې یو نیمه شوله، داسې ناوخته ټایم شو، نیمه شپه چې ورته پښتو کې وایي. نو دې کې ګوري یو کس راغی او په سر یې رومال اچول دی او څپلی چې دي دا یې نیسلي دي داسې او سیده دې بوډۍ کره دندې شو. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته پته ولګېده او دندې یې لږ ټایم خدمت دا چې وکړه، بار چې شو نو بار بیا یې حقه ترتیب وکړ، په مخ یې رومال واچو او روان شو. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته چیغه کړل چې ای ابوبکر ما تاسو وپېژندلی؟ نو څوک و هغه؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. نو دوی ورته چیغه وکړه چې ای ابوبکره ما وپېژندلی، زیاتي مخکې مه ځئ. نو بیا ورسره لاړ او تپوس ته دوه خبرو وکړو عمر رضی تعالی عنه چې ای ابوبکر تاسو اول ما ته دا ووایئ چې په دې مخ باندې تاسو څادر ولې اچوئ، او بله خبره دا ده چې خپلې څپلۍ اغوستې ولې دي او ساښې کې ولې نیسلي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ووي چې دا معامله چې زما د رب چرې ما څوک وویني نو دې کې به هغه للهیت پاتې نه شي. بله خبره دا ده څپلۍ مې ځکه هغې کې نیسلي دي که چرې دې خپو سره کشارې وشي نو چاخو کې به خلل راشي یا ما څوک وویني نو هغه للهیت به پاتې نه شي. نو څنګه درناکه واقعه ده، دې نه موږ ته څه عبرت حاصلېږي. موږ له هم په کار ده چې موږ داسې خدمتونو نه داسې نه چې موږ چې شی ورکړو د هغې فوټوان وباسو، هغه میډیا ته ورکړو، د یو ښځې تصویر بار میډیا ته راشي، نو دا ښه خبره نه ده. موږ له په کار ده چې موږ هم هغسې طریقه اختیار کړو، چاله چې شی په کار وي نو کور مخکې کېږدو یا کور ته ورله یوسو او د هغې شو مې ټو نه کړو.